و صحابي را رسول الله مبارک ته الله پیغمبره ما قصدن عمدن روزه ما کړې قصدن عمد خپل دې سره دې ما کړې ما ته پته و ما روزه خو ما قصدن دا کار کړې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته کفاره به ورکړي چې قصدن روزه ما ته شرعي مسله څه ده کفاره ده دې له روزه باندې شي دا روزه قضا به راځي یو شپه ته روزه او کدا نشي کوله بیا دا هغه د پاره چې کوم دې تاسو مسکینانو ته خوراک او غلو چې رسول الله مبارک لویراله ما قصدن عمد روزه ما ته کړی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی کفاره یې کفاره یې سزا الله پیغمبر ورته وی چې کفاره یې دوه میاشتې روزي نیولې الله پیغمبر ما دا یو نه نیول نو دا دوه میاشتې نه لګیږي دا برداشت امر درو زرا ورته دا څه وکا چې تاسو مسکینانو ته خوراک ورکړه یو الله پیغمبر ځان له خوراک پته مگر زم ډېر فقیر غریب انسان یم زما او غریب دلته څوک نشته زه ساده مسکینانو له کوم دی ورکم زه خپل بچی نشم پاللی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته کېنا دې ځان سره کېنو دې کې یو صحابي رااله د الله پیغمبر له کجوري راوړل واټه ټوکرې د کجوري راوړل چې هغه د 60 مسکینانو او خوراک وکړي محدثین دا ذکر کوي اتفاقی قول الله پیغمبر ورته دا کجوري والا دا تا هدیهتن چې جما طرف د مدینه په فقراو تقسیم کړه استاد غروجه کفاره شو د الله پیغمبر د مدینه د دې غرونو په مسلمانانو له غریب بل څه وګرځته ځان له ورنه فرم چې د فقراو له الله پیغمبر ورته ویسا تاسو ته بچي اخري ودای ستا کفاره شو دا د کجوري ټوکې نه وړل ټول تراله کې نه ځان له خړلې د بچو خورولې دي دا کفاره ادا شو ستاسو کفاره ادا کیږي پس که زه د باجی شروع کوم چې یاو کجوري راوړه او کرے کور کې کنه د خپل دی بچو سم او دا خدای ستاسو د روزي کفاره نو څو ځله سره ومني حدیث را سره دشته د امام بخاری حدیث زه ورته پېښ کولای شم دا خصوصیت دا صحابي عام قانون د الله د پیغمبر دا نه دي